د دوانو جهانو سردار مبارک له الله نور ډېرې معجزې ورکړې. یو ورځ حضرت جابر سے فرمایي په مشکات شریف کې حدیث وی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سر په سفر باندې روانو چې روانم یو ځای داسې راغی یو وادي راله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته قضای حاجت ضرورت دی. انسان د ضرورت پیښیږي د ورکوټي بول د غټ بول نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سورلې نه کوش وی داسې یو خوا بل خوا ګوري قضای حاجت چې انسان کوي او د سماعت کینی دی او شیز نه ځان پناه کوي دا د انسان د حیا یو لویه نښه ده او پیغمبر علیه السلام خو ډېر حیادار نو رسول الله مبارک یو خوا بل خوا ګوري چې غټه تیږه وي یا یو غونډۍ وي یا یو اونه وي د هغې په غاړه کې کینم او دس وکړم لیکن داسې یو شیز نه معلومېده نه ښکارېده. یو دوه اونې وي یو اونه یو ځای کې وه بله بل ځای کې وه. حضرت جابر سے فرمایي حدیث دی د مسلم شریف وی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې اونې له ورغه یوې اونې له او هغې اونې هغه څانګې اونې وه او اونې سره یې خبرې شروع کړې. اونې ته وی ما پسې راځه لکه یو سړي چې په یو څاروي کې پیزوان او رسی واچي غوا کې یا میخه کې یا خر کې او هغه د هغې رسی او د پیزوان نه ونیسي او مخکې روان شي او څاروی ځان پسې راکاږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې یوې اونې څانګې ته لاس ور واچو او ریخ کا وی ما پسې راځه هغه اونې ځان پسې راښکل یو ځای ته یې راوست او هغې بلې اونې له بیا دوباره ورغې هغې بلې اونې هغې هغه څانګې اونې وه او هغې اونې ته وی راځه ما پسې راځه هغه بله اونې م راوسته نو دواړه اونې رسول الله مبارک یو ځای ته راوستې او بیا هغې دواړو اونې هغه څانګې راښکلې او هغه څانګې ول یو ځای کې هغه څانګې یو ځای شو باقاعده شپول غوندې جوړ کړو او رسول الله مبارک د هغې اونو د هغې شپول شاته کېناست او خپل اودس یې پوره کو. حضرت جابر سے فرمایي د حدیث الفاظ دي مشکات شریف کې دا حدیث شته وی رسول الله مبارک چې دا اونې راوستې او د هغې اونې هغه څانګې یو ځای کې او شپول یې ترې جوړ کړ نو وی زه حیران شوم فکر کې پرېوتم ناشنا کار دی وی سوچ کې پروت یم داسې انسان بعد ناشنا کار وګوري دا موږ دا پښتانه وی حق تک حیران شي دا لا کومه لوبه مې وکته نو جابر صاحب وی حق تک حیران شوم ځان سره مې خبرې شروع کړه چې هلکه دا کومه لوبه وشوه. رسول الله مبارک اونه راوسته اونه ځمکه شلي او را روانه ده بلې اونې ته اشاره وکړه ریخ کله هغه م ځمکه شلي او اونه روانه ده اونه کوم ځای ګرځي اونه ځمکه کوم ځای شلولی شي وی ځان سره دې سوچ کې پروت یم او حیران یم فکر کې پروت یم ناګهانه رسول الله مبارک ما ته راغو مخامخ ودرېد ما ته وی جابر صاحب ولې فکر کې ولې سوچ کې چې داسې مې ورته وکتل او اونې ته مې وکتل وی هغه اونې واپس خپل ځای له م تللی وې رسول الله مبارک خپل ضرورت پوره که او یو اونې ته اشاره وکړه هغه مغې خپل ځای له لاړه بلې ته یې اشاره وکړه خپل ځای له لاړې او جابر صاحب وایي واپس هغه اونې امقه شاندې په خپله تنه نیغې ولاړې وي دا نه وه چې رسول الله مبارک هغه اونې په تبر والې وې راپروتې وي یا یې ریبلې وې څانګې ته کټ کړې وې نه نه هغه اونې واپس په خپل حالت باندې په هغې تنو نیغې ولاړې وي دا به څوک وکړي دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لویه معجزه وه.